تاسو حاضری د تعزیت په غرض سره ده چې زمونږ یو ډیر خوږ او ډیر دیندار او صالح مشر حاجی شوکت علي صاحب هغوی د دې دنیا نه تللي دي او دا به د ډیرو ملګرو په علم کې نه وي کله چې په دې علاقو کې د رسم و رواج یو برمارو خلک درګاونو ته پراتو ډیری بابا ګړی بابا دا چې پراټې دا رسمونه دا رواجونه نو محترمو دغه وختونو کې مونږ دا قرآن کریم چې زده کړو نو قرآن خو ټول د دې رد کوي دا د 95-96 خبره ده بلکې د دې نه هم لږه مخکې نو چې دا مسایل مونږ شروع کړو چې درګاونو نه مخ واړئ پیر بابا ناجتونه مخ واړئ هلته نذرانې او منښتې مه وړئ ډیری بابا ته په ماشومانو په ختنو ودونو کې هلکان مه بوځئ ګړی بابا ته چې پراټې مه وړئ په دې غمونو کې دا رسمونه مه کوئ نو دا خبره داسې اسانه نه وه محترمو یکدم په مونږ باندې د کفر پسې ولګېد دا خو دعا نه مني خیرات نه مني دا خو پنجپیریان را ګډ شوي دي هلکه پنجپیر خو په ثوابۍ کې کلی و دنیا ته پته نه ده د خلکو په ذهن کې دا کېنول چې چا په پنجپیر کې سبق وي دا د هندونه هم بدتر دی سلام ورسره مه کوئ بس فتوه پې لګوله خیرات نه مني او د خلکو په لکې یو نفرت پیدا کوه نو د دغه وخت چې زمونږ کوم تحریک شروع شو نو حاجي شوکت علي صاحب دا زمونږ د دې تحریک د دې شرکیاتو د بدعاتو د تردید دا په لومبنو ملګرو کې وښه بیا مونږ ته سلطان علي راکړه چې دی به تاسو سره منډه تړله وایي کوې د دې بدعاتو ردونه بیا طارق صاحب علم ته وقف کړه مولانا طارق صاحب هغه پکې عالم شو حامد علي صاحب پکې مفتی شو مولانا اجاز صاحب پکې علم وکړه لونو باندې علم وکړو نګېندې عالمانې شوې نو دا د دې تحریک په دې علاقو کې چې دا نن مونږ او تاسو د دې شرکیاتو نه د درګاونو د سجدو نه د دې بدعاتو خرافاتو غنوم اخیستې کېږي محترمو نو د دې تحریک په مشرانو کې مونږ به په ملا ډبولو دلته به زمونږ اجتماعات کېده او حاجي صاحب د هغه وخت کې په جمالګړ لار کې پاتې کېده نو محترمو مسلمانانو په دې ټول خلک به د دنیا نه ځي خو چې یو تن په صحیح عقیدې سره د دنیا نه لاړ شي نو دا کامیابي ده داسې چې د توحید علمبردار وفات شي په هغه جدایۍ باندې خفګان محسوسیږي خو دې روح ته یو خوشحالي په دې ترتیب سره چې دا سړی د توحید د عقیدې علمبردارو ځکه چې د چا عقیده د توحید نه محترمو دا ځکه د توحید دا مسله لږ بیانومه چې د حاجي صاحب زمونږ سره تعلق د توحید په مسله مونږ سره مینه د توحید په مسله وه نو محترمو مسلمانانو ځکه چې د چا عقیده د توحید نه که نه دغه علم نه قبلیږي په دې ځان پوه کې مونږ مسلمانانو خو په عقیده د توحید نه پوهېږو چې د چا عقیده د توحید نه دغه حفظ قابل قبول نه دی د چا چې عقیده د توحید نه یا دغه ذکر اذکار قابل قبول نه دي د چا چې تبلیغ او جهاد یو عمل قابل قبول نه دی دا اعمال خو لا پرېږدوئ محترمو قرآن کریم نه چې مونږ تپوس وکړو که نه نو قرآن کریم سورة الانعام کې د انبیاء بینهم تذکره وکړي نو آخر کې ورپسې ولو اشرکو تخصیص د محترمو مونږ او تاسو چې قرآن کریم وګورو که نه په قرآن کریم کې 121 کرته رد د شرک شوی یاره دا پکې د دې خبرو څه ضرورت دی دا دونه اهمه خبره ده ای محترمو مسلمانانو د مکی خلقو د خانقابې آبادی کړې وه اعلان یې کړی و د مکی خلقو د مکی چې کوم اوسېدونکي وه هغې اعلان کړی و د مکی د خانقابې تعمیر کوو ورې د حرامو پکې روپۍ نه راوړی خانقابې تعمیر یې وکړو قرآن کې الله ایتونه راولېږل ما ته ستاسو دا تعمیر قبول نه دی ښه ولې عقیده کې مو شرک دی چې عقیده کې شرک راغی نو عام جماعت او سوچته جوړول او لکونه کړونه پکې لګوله هغه خو یو طرف ته کا چې خانقابه دې جوړه که خو چې عقیده کې د شرک دی الله وی دا ما ته قبول نه دی الله تبارک وتعالی فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء الله وی د شرک نه بخم
الله تبارک وتعالی فرمایي چا چې شرک وکړو ومن یشرک بالله فکأنما خر من السماء، چا چې شرک وکړو دا داسې شو چې دی د اسمان نه راورغړېدو را پرېوته. سړی چې د ملکن د ټاپ نه ښکته وغورځېږي نو څه انجام وي؟ نو الله وایي فکأنما خر من السماء، دا د بر نه را پرېوته. شرک دونه خطرناک څیز دی. خو نن افسوس دا دی زمونږ د منبر او محراب زمونږ بیان او تقریر لکونه مجمره ته ناست دی چېرته دې څیز ته پکې ټچنګ نه ورکوي چې ایماندارو دا شرک ناقابل معافي جرم دی. په څه وجه؟ وایي که د دې رد کوم خلک به چې دا پنجپیرې دی، نو وایي دی که نه پنجپیرې خو څه کنزل نه دي محترمو. دا خو څوک به د کوډي مدرسه کې سبق وایي، څوک به د شاه منصور مدرسه کې سبق وایي، څوک به د پنجپیر مدرسه کې سبق وایي. د پنجپیر شیخ القرآن صاحب د دیوبند مدرسې نه سبق ویلو. دا خلکو ته یو لوی بلاک جوړ شي او نفرت خور شي، هلکه د په پنجپیر کې سبق وایي ده پسې به مونږ نه کې. دا یو د خلکو یو غلطه رهنمایي وشي، په خلکو کې یو تفریقه او یو د نفرت فضا جوړه شي. نو محترمو مسلمانانو، قرآن کریم کې الله رب العزت د لقمان حکیم صاحب هغه واقعه ذکر کړی ده. لقمان حکیم صاحب زوی ته وایي یا بنیا لا تشرک بالله. لومبنۍ خبره ورته کوي بچنګې ګورې شرک ونه کې ښه ولې ان الشرک لظلم عظیم، شرک دا ظلم عظیم دی. اوس محترم مسلمان دا شرک وایي څه ته؟ زمونږ د خلکو ذهن دا دی چې چا بت ته سجده وکړي نو دا به شرکي. دا یاد وساتئ ابو جهل هم بت ته سجده نه ده کړې ښه، عتبه او شیبه هم بت ته سجده نه ده کړې، بوتان یې وو مصیبت کې به ورته رامدد شي چغې والې. خو دا بوتان چې وو که نه محترمو په دې خانه کعبه کې چې دا 360 بوتانو، دا یاد وساتئ دا د نیکانو د پیغمبرانو د اولیاو شکلونه وو. په خانه کعبه کې یو بوتو، دا په ټولو کې د ټولو نه اهمترینو د هغه نوم هبل. اوس دا هبل چې دی دا صرف د بوت نوم نه دی، دا هبل د حابیل نه دی. دا حابیل چې دی دا د آدم علیه السلام زوی د نبي زوی دی حابیل، او قابیل لګېدلی دا حابیل شهید کړی دی. نو دا د شهید نوم ښه، دا خلک شهیدانو ته تله که نه دا هغه د مکې د مشرکانو ترتیب د محترمو. د شهیدانو قبرونو ته ځه او هلته کې د ګیر چاپېر نه راتاوېږه، په هغې باندې چې کوم دی نو څېرې او ګلونه هر څه مولانا صاحب دا یې وضاحت وکړو په ښکلي انداز کې. او داسې علما چې دقه خبرې وکړي د سړي پې د اړه خوشحاله شي. دا زمونږ فرض دي محترمو. نو په خانه کعبه کې د عیسی علیه السلام د شکل بوت جوړ کړو، د مریم د شکل بوت جوړ کړو، د ابراهیم علیه السلام د شکل بوت جوړ کړو، د اسماعیل علیه السلام د شکل بوت جوړ کړو. نو دا نه چې هغې د کانو عبادت کو، هغې وی دیګ ته د هغې دا روحونه راځي نو موږ د اولیاو نه امداد غواړو. نو محترمو مسلمانانو، شاه ولی الله رحمت الله علیه د هغې یو رساله ده الفوز الکبیر، په هغې کې د شرک تعریف کوي. محترمو زموږ دا چې کوم مشر وفات شوی که نه، نو زه په غم کې د تسلۍ یو څو خبرې اکثر وکړم، خو زموږ د حاجي صاحب زموږ سره دوستي او ملګرتیا هم په دې مسله وه، او دا ډېره اهمه مسله ده. ځکه چې چا په عقیده کې معمولي غونته شرک را دننه شي که نه، دغه هېڅ یو عمل قابل قبول نه دی، بلکې الله رب العزت فرمایي فجعلناه هباء منثورا. نو شاه ولی الله رحمت الله علیه وایي شرک دې ته وایي. او کله کله داسې د منبر محراب حاملینو ته داسې په مینه محبت سره وایي جي نن راته لږ د شرک وضاحت وکړې په دې جمعه کې، ځکه ګیره مو سپینه شوه د شرک رد مو ونه رېده. بس هر کال د ابراهیم علیه السلام اوږده کیسه اورو هر کال، خو چېرته عقیده ابراهیمي مو ونه رېده، ځکه چې د چا عقیده ابراهیمي نه د هغه قرباني نه قبلېږي. محترمو د محترمو مسلمانانو د ابراهیم علیه السلام د قربانۍ کولو سره چې ابراهیمي عقیده کومه ده د هغې بیان ډېر ضروري دی. نو محترمو مسلمانانو بیا په دې شرک ګڼ قسمونه دي، شرک اعتقادي دی او شرک فعلي دی او شرک په البرکت دی او شرک په ثواب دی، شرک په سمع دی، شرک په العلم دی، شرک په تصرف دی، شرک په دعا دی، شرک په عبادت دی، شرک په دعا. محترمو دا بلا شي قسمونه دي، شرک اصغر دی، شرک اکبر دی. اوس که لږ غونته شرک نه دننه شو نو اعمال تباه و برباد. سړی به په تمه قرآن کې راځي عاملة ناصبه تسلا نارا حامیه، یو کس به ډېر کاره ته ډېر اعمال کړي ځان به ستړي کړي، باوجود د ډېرو عملونو نه تسلا نارا حامیه دی به اور ته داخلېږي. ولې عمل یې کړی خو عقیده کې شرک را دننه شوی. اوس دا شرک څه ته وایي محترمو؟ شاه ولی الله رحمت الله علیه ذکر کوي
چې شرک دی ته وایي د الله تبارک وتعالی د صفاتونو نه یو صفت دی د الله نه علاوه بل چاته ورکو، ټول صفاتونه نه، بل چاته الله ویل دا نه. د الله تبارک وتعالی چې کوم صفات دي کنه، صفات المختصه د الله د صفاتونو نه یو صفت د الله نه علاوه بل چاته ورکول. اوس د الله صفاتونه مونږ ته یاد دي، الله خالق دی، نو که بل چاته د خالق وي نو ته په شرک مبتلا شو، بل څوک خالق نشته. الله تبارک وتعالی رازق دی، نو بل څوک رازق نشته. دا د الله یو صفت ګوره محترمو، او په دې سوچ کوا چې شرک دی ته وایي د الله یو صفت دی بل ته ورکو. اوس قرآن کې راځي عالم الغیب والشهاده، عالم الغیب د چا صفت دی؟ د الله. بل چاته د غیب علم نشته ښه، او چې تا د غیب دا صفت بل چاته ورکو چې یو سړی دی او تا ته وایي د دې زنانه په ګېډه کې ماشومه ده او دا ماشومه به پیدا کېږي او 200 زیناونه به کوي، د کیرډي نه به مړه کېږي، دا کسی نیسې هلکه دنه د غیب اوس علم دی. په غیب پوهه صرف او صرف یو د الله ذات دی محترمو، د غیب علم بل چاته نشته. که تا ته یې سړی وایي چې بزرګ په خوب کې ولیده، هغه بزرګ ته وایي چې رب د سره څه معامله وکړه، هغه بزرګ ورته وایي چې ما خو پرېږدوه زما په جنازه کې چې څونه خلک شریک شوي هغه م الله وبخله. تاله د بخانې څه پته ولګېده؟ او دا چې په جنازه باندې بس د خلکو بخشش کېږي محترمو، بیا خو معاملات هم 2 نمبر کوا، سودم کوا، رشوت هم کوا، زناونه، بې حیایي هر څه کوا، مونځ او دس مه کوه، بس جنازو پسې ګرځه او خانه بزرګ به تا بس جنت ته بوځي. نو محترمو مسلمانانو، عالم الغیب یو د الله صفت دی، په غیب پوهه بل څوک نشته. ګوره زمونږ پیغمبر علیه السلام دا د تمامو انبیاو سردار دی، امام دی. زمونږ نبی علیه السلام ته د غیب علم نو. په دې باندې محترمو احادیث مبارکه د زرګاو نه سیوا دي ښه. نبی علیه السلام ته یو پیرا یو زنانه ډوډۍ وکړه، پیغمبر علیه السلام دعوت قبول کو، هغه زنانه ولا په دې ډوډۍ کې زهر اچولي. نبی علیہ السلام نوړی راوچته کا، خولې ته کولې، جبریل راغی دا خولې ته کومه، او چې هغه دې خولې ته رانږدې کړی والله غونتاثرات یې ژبې ته ورغلي. نو که نبی علیہ السلام ته د غیب علم وي، د زنانه دا دعوت دې قبول کړی، بیا به دا نوړی راوچته کړې وه. محترمو مسلمانانو، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په هغې باندې جادو شوی و، خو نبی علیہ السلام دا پته نه وه چې په ما جادو شوی دی. نو چې نن مونږ او تاسو زمونږ زنانه پلانکي ځای کې سړی راوتې او ښځه راوتې ده او جادو معلوموي او کوډې منترې معلوموي او تعویذونه معلوموي، پلانکي ځای کې په نوک کې غل معلوموي، په شیشه کې غل معلوموي. دا زمونږ ډېر ښه دینداره کورنۍ چې په کور کې چې د 10,000 یو څیز روک شي که نه، بیا همدکه ملنګانو منجورانو جادوګرو تعویذګرو پسې ګرځي. دا د عقیده دا شوه چې دې ما ته معلومۍ جوړې. زه هغه ورځ یو دفتر ته تللی وم، هلته ښه یو لوی عهدې والا افسر و، هغه وایي زمونږ په کور کې غلا وشوه چې راته وایي پلانکي ځای کې سړی په شیشه کې معلوموي. وایي زه لاړم هلته کې، وایي 15,000 روپۍ رانه اډوانس کې واخیستې. نو ما ورته دا عقیده غلطه ده، که یو سړی معلومول هم شي د غیبو یو خبره، دا غلطه ده محترمو، ته پکې تباه کېږي. نو شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي شرک دې ته ویل کېږي د الله د خاص صفتونو نه یو صفت د الله نه علاوه بل چاته ورکول، غیبدان یوازې الله دی، نو اولاد ورکول والا یو الله دی، پیر او فقیر اولاد نشي ورکول. محترمو مسلمانانو، زمونږ او ستاسو نادرست حالات درست کون کې یو د الله ذات دی، بل څوک زمونږ حالات ټیک کون کې دا نشته. دا د الله ډیر صفات دي، نو یو صفت به د الله نه علاوه بل چاته نه ورکوو کني سړی ورې کیسې ختمېږي. محترمو مسلمانانو، د څونه خلکو دا عقیده جوړه ده چې بالکل جي پلان کېده کې سړي ته لاړم او هغه راته وایي پتا خو کاله جادو دی، هغه ته څه پته ولګېده؟ او د دې ډېر مثالونه دي. خو محترمو مسلمانانو، سبا یوم العرفه ده، بل ورځ چې کوم دی نو یوم الاضحی ده، مسلمانان د هغې په تیارۍ کې لګېدلي. ما لږه خبره د خپل مزاج مطابق د هغې نه آوټ وکړه، لږ خبره مې سیوا وکړه، ځکه زمونږ د حاجي صاحب سره په دې مسله باندې دوستي وه، ملګرتیا وه، زمونږ د توحید او سنت د قافلې هغه روح روا د علاقه کې ابتدایي مرګرو کې وه. نو محترمو مسلمانانو، چې مونږ هم خپل عقیده زده کړو او د خلکو په دې خبرو کې نه راځو چې یاره دا مولیان ښه دي او دا ښه نه دي او دا پنجپیري دی او دا د بریلي دی او دا نمونه په معاشره کې فرقواریت پیدا کوي. محترمو، مونږ او تاسو ته الله دین اسلام را لېږلی، قرآن را لېږلی، قرآن کریم به زده کوو، دین به زده کوو، او دا حق خبره منل زمونږ او ستاسو ذمہ داری ده. حدیث پاک مې لوستی، دا یې مختصر ترجمه کومه. نبی علیہ السلام فرمایي اذا مات ابن آدم
کله چې انسان وفات شي انقطع عمله د عمل سلسله ختمه خو اعمال شته چې په جون باندې وکړه دله به د هغې کریډټ پس د مرګ نه میلاویږي یو پکې صدقې جاریه ده یو پکې هغه پوهه ده چې دته عقیده صحیح کا بعضې وخت کې سړي به ډېر کتابونه ویني خو په عقیده نه پوهېږي ښه هغه په عقیده کې دونه لرې لرې تلي یا ښه د مذهب او د دین نه څه ناسه واقفیت ورته وي خو قبر خزې ښکلوي د قبر خزې ښکلول ناروا دي قبرونو ته د زنانو تلل بیا څنګه چې مولانا صاحب ووایي که نه دا خلک د اختر چې مونځ وکړي نو بیا په مقبره ورمات شي دا څیزونه ناروا دي محترمو مسلمانانو هغه علم چې پیدا ته خوره شو تا نه چې عقیده زده که تا نه چې عمل زده کو ته عالم یې تا په خپل کور کې دا مسله ونه کړه چې ګورې شرک نه ځان وساتې ته عالم یې استاد علم نه چاته نه په خوره نه شوه محترمو دی خو څه فایده نشته او دریم نبی علیہ السلام فرمایي او ولد صالح یدعو له د چا نه رستو نیک اولاد پاتې شو زمونږ حاجي صاحب په دې باب کې خوش قسمته دی ټول بچي تقریبا عالمان دي مولانا اجاز صاحب دا په کشرانو اولاد کې دی بهترین عالم دی مولانا حامد صاحب تخصص کړی مفتی دی دارنګې مولانا طارق صاحب او علم دلته کړی اوسې په جده کې وکړه بهترین عالم دی بهترین کتابونه لیکي او کار کوي دا د حاجي صاحب دپاره صدقات جاریه دي پلونو کې عالمان شته دی فنګیندو کې عالمان شته دی الله تبارک وتعالی دی د حاجي صاحب مغفرت نصیب کی الله رب العزت دی ورته جنت الفردوس نصیب کی کم میلمانه یا قربانه ما څو خبرې سیوا کړي زه د هغې معذرت کوم په جمع سره دعا وغواړي ایماندارو اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك